د دې قضای عمره متعلق چې کومه مستحب ده بیا ټول جمله فتاوی لیکلي دي وقد فعل كثير من السلف لشبهه الفساد وې دا عمل چې دی دا ډیرو د سلفنا دا منقول دی ځکه چې په دې کې شبهه د فساد دا داغه د ازاله د پاره دا عمل ډیرو سلف کړي زمونږه مشایخ هم کوي څومره د اهل سنت او مشایخ دي پیران صاحبان دي او څومره جمله اساتذه دي اغیم دا او بیا په دې باندې حواله ما سره فتاوا شامیشتم دا مسله پکشته دا فتاوا علمگیری خلاصۃ الفتاوا فتاوا سمرقندی تحتاوی شریف بحر رایکا وغیرہ د دې اهل دیابنو کتابونه ما سره شته دي چې اغیم د دې قضا عمره قائل دي د دې مستحب صورت باقی چې کوم الزامات او بدعات تی پکې مونږ په خپل باندې پاغیرت کو زمونږ اساتذه پاغي باندې رد کی نه زمونږ پاستانو کې دغه بدعات دا کیږي مونږ په خپل باندې پاغي باندې ردونه کو او بیا خاص کر امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شیخ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت فتاوا رضویہ کې سمرا په دې سلسله کې چې بدعات کیږي امام اهل سنت په خپل باندې داغه نشاندهی کړی دا پاغي رد کړی دی او که بیا هم څوک خاص کر په دې عمل باندې څوک رد حق قضا عمره تم بدعت وای نو بیا به زه داغي پاستانو کې وخم داغي د مشایخونه به وخم چې هغه په خپل باندې امدا معمول کې دی طریقه ده نو ول بیا هغه ستاسو مشایخ او اساتذه بدعتيان ندي او د الزام سره په مونږ باندې لګي او دا کم بدعت عمل چې په دې کې کیږي دا یو کالو د لسو کالو په نیت باندې چې څوک قضا عمره کوي امام اهل سنت ورته خپل بدعت وایي مونږ ورته خپل بدعت وایو زمونږ مشایخ ورته خپل بدعت وایي زمونږ اساتذه کرام هم وایي چې څوک په دې نیت باندې قضا عمره کوي چې دا یو کالو لس کالو منځونه پیرا ګرځي دا بدعت ته نو مونږ په خپل دغه بدعات او قائل نه یو رد وکاو او څوک چې مونږ باندې د دې باوجود هم څوک ردونه کوي رب ذوالجلال دې ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نه وي رب ذوالجلال دې مونږ په خپل ځمان کې